بسم الله الرحمن الرحیم. زه ام عرفان دورانی، تاسو ګورئ پیام خیبر. دا ټایم جی زه سیو لایف فاونډیشن کې موجود یم. دلته چې دی 14 اگست خوشحالي دی اوس نه شروع کړې مناوې کړله او 14 اگست له بم مناوي. نو دلته چې دی د پیشنټ لپاره دیو ډېر ښه پروګرام ارینج کړی او نن مونږ کافي ریکارډینګ کړی دی. خو دا آخري دغه پروګرام دی. نو دی کې مونږ چې دی نو تپوسونه کوو به 14 اگست حوالې سره چې 14 اگست خوشحالي دی مناو کړه او د دیو د پیشنټ نه به هم مونږ تپوسونه کوو. خو دلته اونر ولاړ دی چیرمین حکیم خان صاحب، ای سره به هم خبرې اترې کوو د 14 اگست د حوالې نه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډیره مننه ستاسو د راتګ. ډیر مبارک شي جی. دا پروګرام خو ماشاءالله ډیر زبردست تاسو هر کله چې راځو نو تاسو پروګرام مونږ ګورو. ډیره مننه. ډیر هاي فاي پروګرامي پیشنټ لپاره خاص کر زموږ مینوالو ته سو وایي د 14 اگست حوالې سره. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول نه مخکې ستاسو د راتګ یو جهان مننه. څومره زما پاکستاني وروڼه چې ټولو ته نیکې هیلې سلامونه او د سلام نه پس د نن ورځ 14 اگست د ازادۍ ورځ ډیره مبارک شه. 14 اگست 1947 باندې موږ ته د ښکلي ملک آزاد شوی او د کریمې په نوم باندې د لایلا په نوم باندې دا واحد ملک دی چې د لایلا په نوم باندې آزاد شوی دی. موږ ټول له پکار دی چې د دې ملک قدر وکړو، د دې خاورې قدر وکړو، د دې ازادۍ قدر وکړو او د ازادۍ تپوس ته د هغه خلکو نه وشي او د قدر تپوس ته د هغه خلکو نه وشي چې کوم آزاد نه دي. نو دې حوالې سره که زه ډېر څه ووایم نو کم به وي او سپیشلی په دې نن ورځ باندې چې موږ یو عهد وکړو چې څنګه د سیو لایف فاونډیشن یو میشن دی چې نشې سے پاک پاکستان او د نشې خلاف دی یو زموږ پوره ټیم یو جهاد شروع کړی دی. نو ټول زما پاکستاني وروڼو ته دا خواست دی سپیشلی زما پښتنو وروڼو ته چې تاسو په دې جهاد کې د سیو لایف فاونډیشن حصہ جوړ شئ او د دې ممبران جوړ شئ او د کم د نشې خلاف چې دی یو مهم چلی یو سیستم دی روان کړی دی. نو دې کې تاسو زموږ ملاتړ جوړ شئ چې څنګه زموږ پاکستان د غلامۍ نه آزاد شو، یعنی د انګریزانو او د هندوانو نه آزاد شو. نو داسې کوشش وکړئ چې د نشې نه آزاد شي. نو تاسو ټولو یو ځل بیا زه مبارکباد پیش کوم او ډیره مننه. یو جهان مننه. السلام علیکم. څنګه مینوالو تاسو واورېدل د حکیم خان صاحب دغه خبرې بالکل زړه سره بالکل دننه ننوځي د زړه تاولې چې دا د 14 اگست ازادۍ ورځې دي او 14 اگست په ورځ بم دی سیلیبریټ کوي به. خو نن دلته په هسپتال کې چې کم علي زلي د دیولي دي نو د دې خپل مددتاب دی په خپل مدد باندې لکه خپل خرچه باندې د ارس پروګرامات دلته ارینج کوي. خو د دیو ماشاءالله چې کوم دا فاونډیشن دی سیو لایف فاونډیشن دا یو اعتمادي اداره ده او دلته مونږ ډیر راغلیو. دلته وروستو ځله مونږ راغلیو نو ډیر غازیان تللی دي او چې د ګورنمنټ چې کم ورکړیو دی له پیشنټ هغه پیشنټ نه مونږ هم تپوسونه کړي. د دیو یو خو علاج ډیر زبردست دی، بل دلته چې کم ډاکټرز دي هغه هم چې دي نو د چانه کم نه دي. تاسو ګورئ چې پیام خیبر. زه ام عرفان دورانی. د الله په امان.